السلام علیکم ناظرین. د دې نه مخکې په پروګرام کې موږ د میډیا د سوشل میډیا د نقصاناتو په باره کې یو څه خبرې کړې وې چې انټرنیشنل تحقیق د هغې متعلق دا دی، خو په هغې باندې بعضې خلکو دا اعتراضونه کړي چې تا پکې د نارسیزم ته نو دا نارسیزم چې کوم دی نو باقاعده یو مرض دی. د دې درې قسمونه دي چې د دې ته نمبر 1 چې کوم دی په دې کې ګرینډیس نارسیزم دی، نمبر 2 ونریبل نارسیزم دی، بل نمبر 3 چې کوم دی میلیګننت نارسیزم دی. نو په ګرینډیس نارسیزم کې په انسان کې غروري خودپسندي پکې ځان سپر حسابوي، ځان چوت حسابوي او د هر چا نه ځان چوت حسابوي، وچ په وچه که هر څه پکې صحیح او که نه خو د کېږي. ونریبل نارسیزم چې کوم دی نو دې کې که نه او د بهر احساس پې وي خو د دننه نه ځان هسې وچ په وچه برتري ځان برتره حسابوي. درېیم قسم چې کوم دی نو میلیګننت نارسیزم دی چې دا خپله غلطي نه مني، هڅه دي پکې، جذبات دي پکې خطرناکي او تشدد پسند غونته کې خوی په دې کېږي. نو د دې که چېرته خپل سیلف چک کوئ نو چې کله په چا کې دا خویونه برتري ځان برتري حسابوي، تعریف غواړي، ډېر صفتونه غواړي، د نورو د جذباتو خیال نه ساتي او خپل جذبات په هر ځای باندې کوي او ځان هر ځای کې په حق حسابوي او غلطي خپله نه مني او حسد پکې ډېر. د دې مطلب دا دی چې په تا کې نارسیزم، ته د نارسیزم د بیمارۍ شکار یې. علاج څه دی؟ علاج د دې په ډېر قسمو باندې سایکوتراپي دې کېږي، کاونسلینګ کېږي چې د ماهر نفسیات سره کېنئ، خودآګاهي کېږي، ته په رویو کې د تبدیلۍ د لاسه راځي او که بیا خطرناک صورتحال یې نو دوايانې به هم خورئ که اگر که یا د نشي یا د بل څه شي. نو صرف عرض مې دا کوو چې ما د سوشل میډیا په مطابق سره د نقصاناتو بیان ورکړو، په هغې کې یو لفظ موږ نارسیزم استعمال کړو، نو هغې باندې د خلکو اعتراض ډېر راغلی، نو د هغې په جواب کې دا یو څو خبرې زده کړئ. د دې نه علاوه که فرض که ستاسو څه سوال وي زما دغه بیان مطابق سره په یوټیوب باندې اوږد بیان دی، ویډیو بیان دی، که هغې باندې څه اعتراضونه په کومه خبره اعتراض وي نو باقاعده دغسې ما ته په ریټن شکل کې رالېږئ یا په وایس میسج کې رالېږئ، زه به د هغې مکمل جواب درکړم. السلام علیکم.